بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر مصطلح الحدیث سبق نمبر 31 کې دا المخالفة للثقات. د طعن ولیو سبب داو چې روي د ثقه رویانو مخالفت وکي هغه په واجب نه حدیثي به شي کمزوره وګرځي. اوس ماغه دلته کې خای اذا كان سبب الطعن في الراوي مخالفته للثقات. کله چې د طعن سبب پر روي کې داشي چې د ثقه حضرات مخالفت وکي او هو سبب الثابت دوم سبب ده نو فينتج عن مخالفته للثقات 5 انواع من علوم الحديث. نو بده شیطه اختلاف نه او مخالفت نه په نتیجه کې نور 15 قسمونه راوځي. یعنی د شیطه مخالفت شکل یو روي د ثقه حضرات کوي کنه نه دغه مخالفت په نتیجه کې نور 15 انواع د علم حدیث پیدا کیږي. هغه دغه دی ګوره وهي المدرج نمبر 1 المقلوب نمبر 2 المزید په متصل الاسانید 3 والمسترب 4 والمصحف 5. مختی نمبر 1 فإن كانت المخالفة بتغيير سياق الاسناد. که مخالفت په داسې طریقې سره چې سند په چلاول کې تغییر وکړو یا او بدمج مقوف بمرفوع موقوف په مرفوع سره ورمیلاو کی فیسمى المدرج. داسې حدیث ته مدرج شي ادراج د نه کول داخلول تیل شي نو موقوف په مرفوع سره ورټچ کی ور داخلي کی یا په سند ولا سیاق کې تغییر وغیرہ وکي ندی ته مدرج لشي. دا مخالفت الثقات تدا کار کول د ثقه مخالفت شو. نمبر 2 ان كانت المخالفه بتقديم او تاخير. که مخالفت ثقه حضرت سره په ډیر غلی چې د الفاظ او غیره متن کې چې شي کې تقدیم تاخير وکي یو شی مخ کې ورسته مخ کې کړو فیسمى المقلوب. دیتا مقلوب لشیه در رویانو په نامه کې مخ ته ورسته کړل. نمبر 3 وان كانت المخالفه بزياده. که مخالفت د شرل شدیو له حدیث کې څه الفاظو کې زیاتې شته نور سره نشته یا بزیاده راوی نیروي په منځ کې زیاتی راوړو فیسمى دلشی المزید فی متصل الاسانید. نه په متصل سند کې یو بل زیات کړي شوی کس. وان كانت المخالفه بابدال راو براو. که مخالفت د شی ته شي یو روي د بل په ځای راوړي وو خو یو بیان بل کړلو بدل کړو سره یا او بحصول التدافع فی المتن. په متن کې تدافع راشي متن سره کې جوړ نه خوري خپل د پکول کې اسی کول کې اخوشه تدافع شي کنه اخوشه نه دي تل شي د پکول څوګ نسانت کې تناقض غونې راشي تدافع سره کې جمع کیږي نه په متن کې ولا مرجح ترجیح ولا سوا جانوي چې یو پکې راواله بل پرې دی فیسمى المضطرب. دسی حدیث ته مضطرب نرشي استراب ورکیوي. وان كانت المخالفه بتغيير اللفظ. کبیا مخالفت شي چې الفاظو کې تبدیلی راولي تغییر راولي ما بقاء السياق بقي چې کوم سیاق یا پاتې شوی فیسمى المصحف. د به مصحف لشي نقطه وغیرہ شان کې تبدیلی وکي و الیک تفصیل البحث فيها على التوالي. ټول له بحث په در په ترتیب سره کوم. اول نمبر خبره مو چې شو که مخالفت پچی شي کې سیاق وغیرہ یا موقوف مرفوع سره ټچ کی دي تابع شینل شي مدرج نه لشي کنه. اوس به 1 نمبر باندې مون مدرج بینو پورا تفصیل سره. المدرج تعریفه لغتا اسم مفعول من ادرجت الشيء في الشيء. دا اسم مفعول سیاده باب فعال نه ده. ادراج معنا د یو شی په بل کې نه بسي کله شي ادخلته فيه ادخلته فيه وزمنت يه اثر شامل کې مکس کې پکې اصطلاحا دا چې ما غیر سیاق اسناده او ادخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. چې سیاق بدل کړی شي یا په متن کې د شی د نکړی شي چې هغه کې شامل نه خطې پکې شامل کی او بیا فصل وصل پکې وانه کې ترتیب ور کې وانه کې بریکټ وانه لګي خالی لکدام حدیث ته د الفاظ دي
وي هسې تشریح غوندې وي. جمله معترضې په طور شعر کې نه بسلی شي، خو د داسې نه ښکاره کېږي چې دا معترض په طور باندې شاعر نه وتله شوه ده، بلکې د هغه نه شمرلی شي بلا فصله. اقسامه د مدرج قسمونه. المدرج قسمان، مدرج په دوه قسمه دی. مدرج الاسناد، مدرج المتن. یو په اسناد کې ادخال کېږي، بل په متن کې. مدرج الاسناد چې شته شي تعریفه هو ما غیر سیاق اسناده، سند پر اورل کې تغییر وکړل شي. من صوري د دې شکلونه د شي د شي څنګه په سند کې تغییر کې، مثلا ايسوق الراوي الاسناد، لکه یو راوي د مثلا سند ذکر کاو چلاوي مختبینولې فيعرض له عارض، د سند ذکر کول ټیم کې یو امدسي خبر او طرفي خشوله درس ټیم کې امدسي چاته روایت بینولو، فيقول كلاما من قبل نفسي، اغا خبر د سند کې یا حدیث کې شامل نه وي، اسی جملې معترضې په تور باندې وا خبر لزان طرف وکي چې د کوم شاګردان اصحاب ملګری ولا ناس په یظن بعض من سمعه، اناس کسان دا ګمانو کې چې ان ذلك الكلام هو متن ذلك الاسناد، نغوی شیر لکوال خیر لسند ذکر کو د وشي چې کوم خبرو کده د دې متن شو، متن نیم د سی خبرې کړي وي سره جوړ نه خوري دي خبرې سره. فيرويه عنه كذلك، د کم چې کسان دي د تن روایت کوي په تغیر سیاق الاسناد، اسناد ول سیاق بس بدل شي. لکه ګورې وا کې ساده اسیدر کوي مثال قصه ثابت بن موسی الزاهد في روایته. ثابت بن موسی سیب زاهد پرهیزګار متقی کس وکانا دغه په باری کې رغلی چې من کثرت صلاته بالليل، چې کوم سړي د شپې منځونه ډیر شي، حسن وجه بالنهار، دغه مخوري زیرنا شي، معنا نورانیت پکې پیدا شي. د دې کیسې اصلیت دا ده چې واصل القصه ان ثابت بن موسی دخل على الشريك بن عبد الله القاضي، شریک بن عبد الله قاضي سیو چې کنه دی کسانو ته املا لیکل چې له د شیطان لیکيو لفظ بیول کسانو لیکلو هو یملی ويقول ودا سند بين الحدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، د شیطان چې کله وی کنه وسکت خاموش لیکتب المستملی ور خاموش چې ماکه د کوم کسان منه املا څه لیکي چې دوی د ټکی پورا کې لیکل کی کنه خدای کرنو په دې ټیم کې ثابت بن موسی صاحب راغلو دي تدا په ډیر ګران وو. فلما نظر الى ثابت چې کله دي ثابت تو کتلو قال دي ثابت باریک ویلو کنه چې خډر تجد گزاره کستا من کثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، کوم چې شپې منځونه ډیر کې مخ بیرناوي ندی خو همدا مسد دي ثابت په باریک ویلو کنه ماغه ته ویلو مخ اخدا خبر دی په کور د خکر کړي و چیرې د مدی په باریک ویلو اکاسونو دا واشمر لکه دا حدیث ته شي دا حدیث نه ده کنه دا هم د سی الفاظ دی منځ کې راولو. وقصد بذلك ثابتا، د دې مقصد دا چې دا ثابت په بری کې لزهدي او ورې د پرېزګری په ځن ثابتن، خو دا ثابت خو یې کس ته کنه دي ته خودي خبره وکړه د دې واجنه سیاره ته ماشاء الله ډېر تجد گزارې ثابت لکه دا چې ته حدیث ته بیانې ناغه ګمانو کو چې نو متن ذالک الاستناد چې دا د سند متن د فقان حدیث بي کذالک به سرته اندسي بي بینولو یری مې حدیث لیدل ده چې من کثرت صلاته بالليل حسن وجه بالنهار، دا حدیث نشو کنه دا خو هغه الفاظ دي کس ولا محدث ولا ندی ته چینل شي مدرج الاسناد تل بل د دویم قسم مسرا مدرج المتن شي متن کې ادراج وشي تعریفه ما ادخل فی متنه ما ليس منه بلا فصل، چې شی متن کې نه بس متن کې نه وي شامل خدای ته د سي طریقه سره نخ پلې چې دي ته پته ولګي چې دا په متن کې نه د شامل بس اسی ور میکس کې پته نه لګي. اقسامه د دې درې قسمونه دي ثلاثه اقسام وهي ان يكون الادراج في اول الحديث، کله کله د شي د حدیث په اول کې الفاظ ورنا بسي او هو قلیل د شي تکم کې لیکن اکثر من وقوع په وسطي خدامانس کې چې کم ادراج کېږي دا دی غنه لګ زیات وي. نمبر 2 ان يكون الادراج في وسط الحديث واقل من الاول، فمانس کې نه بسي الفاظ. نمبر 3 يكون الادراج في اخر الحديث والغالب، اخر کې نه بسي دا ډیر کېږي.
امثله له اوس مثالونه ګورئ. مثال لوقوع الادراج فی اول الحدیث، د حدیث په اول کې چې وقوع راشي د ادراج راشي هغه د شی ته ګوره. والسبب دي سبب دی چې ان الراوي یقول کلاما لکه روي وي خبره کوي یریدو ای یستدل علی بالحدیث یا غیر د دې شي دی خبره ته پر دلیل ونیسي د حدیث نه ویتی به بلا فصل حدیث راوړي ويتوهم السامع چې کوم ریدونکي هغه دا وهم وکیل کأن الكل حدیث لکه دا ټول حدیث نه وي کنه مخکې خې ته خبره کوله به د حدیث راوړي استدلال د پاره چې دا د ښکارا شي دغه خبرې ما سره دلیل شته په د ځنه کس یو شمیر نه لکه دا ټول حدیث ته. مثالهما روى الخطيب من رواية أبي قتن وشبابا فرقهما عن شعبة محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ګورئ خطیب صاحب د ابو قتن شبابا ول روایت بیان کړ د کنه به مخکې چې پیغمبر علیه السلام چې اسبغ الوضوء اوس د اسبغ الوضوء الله پس خو حدیث کې نه ده شامل کنه اصل کې الفاظ د شری چې ویل للعقاب من النار او پوند د پاره د هلاکت وی چې هغه په او د سکه لاندې نشي ښا لاندې نشي معنی دا چې خپل لاندوي د دی ول وظیفه غسل پر کوي بدلته کې ګر اسبغ الوضوء ته شروع کې لګل چې دا خو پر کوي دو شاګردان ته ویلي اسبغ الوضوء د سپر کوي ښا اسباغ الوضوء فرض فی الوضوء مثلا د شته ته چوغي به حدیث باندې کتابي چې لګا ټول حدیثو ټول خو نه کنه په قول اوس د وګورې اسبغ الوضوء لا پس ده جمله مدرج من كلام ابي هريره د ابي هريره ول الفاظ دي کما بین فی روایت البخاری عن ادم لکه بخاری پرېد کې د ادم نه رغلي دي عن شعبة محمد بن زياد عن ابي هريره قال اسبغ الوضوء بين ابو القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار کس خپل ابو هريره چې داس پر کوي پیغمبر اسلام یې چې خو ته هلاکت چې سینه لندېږي. قال الخطيب خطيب سوي چې وهم ابو قتن وشباب في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه چې ابو قتن او شبابانه په دې روایت کوله کې چې د شوبانه نقل کوي کنه وهم ونشواده لکه څنګه موږ ته ذکر کړه مخته وقد رواه الجم الغفير عنه كروايه ادم او ډیرو کسانو او ډیر غټ جماعت داغه نه د شته روایت کړل لکه د ادم روایت کی حق شان دی. مثال لوقوع الادراج في وسط الحديث بل مثال درکې چې د حدیث په مینس کې ادراج وشي. حدیث عائشه په بدء الوحی چې کله پیغمبر څنګه وحی شروع کیدا کنه نشی بی دا حدیث نقل کړي اوس ګوره دی چې کان النبي صلی الله علیه وسلم یتحنسو پیغمبر اسلام به عبادت و غیره کولو په غار حرا کې الليالي شپوش په بیکال ذات العدد سوس شپې بالته کې اوس دې کې وګورئ ته چې د تحنس معنا د عبادت کول کس منځ کې عبارت وو هو التعبد نو په قول د الله په تاسو ګورئ هو التعبد د تشریح دا کنه مدرج من کلام الزهري د دې تشریح زهري سے خپل طرف نه کړه ځنه کس به چې لکه دام د سند او د متن خبره د متن کې دا نه ده. مثال لوقوع الادراج په اخر الحديث په اخر د حدیث کې لکه ادراج وکي لکه حدیث ابو هريره مرفوع للعبد المملوك اجران عبد مملوک ته 2 اجرونه مليږي 2 اجر لکه کله چې کې خطر کې سره دواړه شیان پر کې حقوق الله حقوق المولا والذي نفسي بيدي بيویل چې قسم د خدای لول الجهاد په سبیل الله کده جهاد نه او الحج نه بر رومي او د امور نیکیان نه وکنه نه لا احببت ما غختلن اموت چې ما تمرګ راشي ونه مملوکن ز غلام ما اوس دلته کې تاسو وګورئ کنه وقول دای چې والذي نفسي بيده الى اخر اخر پر کوم خبر د من کلام ابو هريره د ابو هريره خبره ده لکه خبره خو دې کې دا بیانې کې چې عبد مملوک ته 2 اجرونه مليږي کدا مولا حق سیدا کې د الله حق سیدا کې ډبل اجر اوس د ورسته خبري ولې نفسي بده لول الجهاد و غیره د اخره پولیسي دا خو پیغمبر علی السلام نه دی کړي ځکه دې کې به دار غلی چیاري ما ته خدا خوخه د چې مرګ ته په غلامۍ کې راشي چې زه غلام وم او یو پیغمبرم غلام نشي کېدای هر پیغمبر په ټوله دنیا کې ټول نه شریف او آزاد انسان وي لن یستحیل مشکل د یصدر ذلك من صلی الله علیه وسلم چې د خبره پیغمبر صادره شي ویلي لانه لم يمكن يتمنى الرق هذا غلامي ارمان او ارزو نشي کولای ولی ان امه لم تكن موجوده حتى يبرها
او بل دی خدا ویلی چې که جهاد نه و او مور نیکۍ مې نه ما به غلامۍ کړې وه نو مور خیاسیم نه وژندې دي مور ته لګیا و که څنګه چې یو مخې ښېګړیانې ورسره کولې ښېګړې ولأن امه لم تکن موجودة حتی یبرها هغه ټایم کې مور چې تاسو هغې کې د اختا او د غلامۍ نه پاتې شوی نه وه موجوده که نه نه داسې ته خبره یې نه ده کړې خامخ دې سیرې د ادراج خلک ولي کوي د دې څه باعث کېدلی شي څه وجه سبب حوامل د دې دواعي چې شته که نشته دې چې دواعي الادراج و بواعثها و حواملها د ادراج ولا حوامل بواعث دواعي وجوه هغه اسباب چې سړی وبلګي په ادراج باندې دی چې دواعي الادراج د ادراج بلګلي ولا شیان چې د مدعا دي تر ډېر زیات دي اشهرها میلي مشهور دا شیان دي بیان حکم شرعي لکه کله کله سړی مانس کې ځکه الفاظ راوړي چې یو حکم شرعي فقهي طور باندې بیانول غواړي نمبر 2 اثبات حکم شرعي من الحديث قبل يتم الحديث یا حدیث کې پوره کړی نه وي کنه خو یو لفظ جمله ویله دا غنه یو شرعي حکم ثبتې چېرې دلته کې یو حکم شرعي راوځي فقهي مسله او حدیث یې پوره کړی نه وي مانس کې دا راوړي خلک چې لکه دا هم د حدیث الفاظ دي نمبر 3 شرح لفظ غریب فی الحدیث کله کله په حدیث کې یو غریب او داسې لفظ وي چې موږ سره ډېر عادت نه و اجنبي راته ښکاري شود بد مو سره ډېر نه وي نو هغه تشریح دپاره دا الفاظ ذکر کړي هغه الفاظ موږ شمرلو که دا د حدیث حصه ده حصہ نه صرف تشریح وي لکه تحنس ولا تشریح تپاسه کړو تعبد سره خاده چلو د شي ته ډېر یواجه کې درشي مخکې چې کوي په یو درکول ادراج د ادراج پته په څنګه لګي د څنګه معلومیږي چې دلته ادراج شته که نشته یو درکول ادراج به امور په څو کارونو سره دا پیژندل شي منها په کارونو کې دا کارونه دي نمبر 1 ورود الحديث منفصلا في روایت اخرى بل ځای کې چې مونږ حدیث وګورو منفصل وي دلته کې څنګه متصل شو دي نه پته ولې ده چې د کې ادراج نمبر 2 التنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين ماهر حديث علماء أئمة هغه تصریح وکړي چې دلته کې ادراج د مونږ ته بس باغه نه پته ولګي نمبر 3 اقرار الراوي نفسه انه ادرج هذا الكلام بذات خود روي اقرار وکړي چې دا الفاظ ما د خپل طرفه داخل کړي دي نمبر 4 استحاله كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك اذا سي الفاظ ویلي چې د پیغمبر نه ممکن چې د شیطان الفاظ وایي دینه پته ولګي چې دا د پیغمبر الفاظ نشي کېدل ځکه چې دا شیطان خبرې نه کوي خا ادراج څه حکم لري حكم الإدراج الإدراج حرام بإجماع العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم محدثين فقهاء اصولين علماء ماهرين واي په اجماع او اتفاق سره چې ادراج فی الحديث حرام کار دی و استثنى من ذلك ما كان لتفسير غريب ها کده شی ته ادراج چې غریب الفاظو د تشریح او تفسیر توضیح د پاره کې ادراج وکړل شي هغه ګناه نشته بینه غیر ممنوع هغه نه ده منولې ذلك فعله الزهري وغيره من الائمه ځکه امام زهري سی او نور د سیسه ائمه دي هغه ادراجات په حدیثو کې تشریح د پاره کړی دي اشهر المصنفات في هذا مشهور تصنیفات ته مدرج متعلق هغه کې یو تصنیف دا د الفصل للوصل المدرج بالنقل للخطيب بغدادي صاحب کی ہے نمبر 2 تقریب المنهج بترتیب المدرج لابن حجر رحمه الله تلخیص لکتاب الخطيب وزیادة علیه پس کتاب تلخیص هم د کچھ زیادات وغیرہ اضافی پکې شته